السلام علیکم. نن مې یو د صحت د حوالې سره یو ډیټا وکړه د وزارت صحت، نو لمم خپه شو، تشویش کې مبتلا شوم او ما چې تاسو ته وایم دا یو خاص بیماری ده، هغې ته وایي ایډز به مخکې زموږ په ذهن کې دا و چې دا ډېر څه عجیبه بیماري ده. اوس د هغې اویرنس راغی نو خلک پې پوه شو چې دا خو ډېره خطرناکه، خو که ته حفاظت وکړي او بیا علاج په وخت وکړي نو سړی ټیک کېدو طرف ته تللی شي. ایډز وایي اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسي سینډروم. دا یو داسې بیماري ده چې دا ستا په دفاعي نظام باندې حمله وکړي او عدله کمزوري کړي، نو چې ته بیا کله وړې بیمارۍ ته ستا بدن د ټینګې نه، ځکه چې د کم کور چاردیواري نه نو غلبه په اسانه راځي، یا د کم ملک دفاع نه نو هر سړی به پې حمله کوي. دغه مثال د دې ایډز بیماری دی چې دا ستا دفاعي نظام کمزوري کی نو ته نورو بیمارو ته بیا د ټینګې نه او ډېر د باندې اثر کوي. ایډز پیلاویږي د څه د وجې نه؟ ایډز پیلاوېده یو وجه دا ده چې د چا ته ایډز مرضي او د هغه د استعمال شی لکه سرنج، چاکو، د هغه نیل کټر دا چې استعمال شي نو په دې باندې هم ټرانسفر کیږي. یو چې چاته د ایډز د مریض وینه د سکرینینګ نه بغیر بل مریض ته استعمال شي، یو چې چا د ایډز مریض د ډینټسټ سره وي او هغې باندې منتقل کیدی شي، یا د ډایلیسیس مشین یو د ایډز یا د هیپاټایټس سی مریض پې شي او دی نه پس بیا کم کسانو له پې کوي نو هغوی ته مي. نو هر ځای کې اوس اویرنس راغلی، خلک کوشش کوي چې په ایډز مریض یا د هیپاټایټس سی چې هغوی ډایلیسیس مشین یا ډسپوزیبل کټ استعمالي د غاښونو علاج لا یا د ګردو ډایلیسیس لا. او یوې د ټول نه اهم خبره دا ده چې داسې جنسي روابط چې هغه مریض ته ایډز او ته ورسره جنسي عمل وکړي نو هغه ته هم ایډز منتقل کیږي. بیا په ماشومانو کې په دیو شي چې کم مور ته ایډز وي نو هغه چې بچی پیدا شي هغه ته هم ایډز وي. دا د دې دغه دی، نو کوشش کوئ چې ځان محدوده ساتئ د فحاشۍ او د جنسي عمل نه، د خپل کور والا نه بغیر ځان بچ ساتئ او دې طرف ته توجه ورکړئ. خو که چېرې بیا ایډز مرض شي نو داسې ډېر ناشنا خبره اوس نه ده. اویرنس یې پکار دی چې خپل هر 6 میاشتې پس ټیسټونه کول پکار دي او د دې ټیسټ په اسپتالونو کې بالکل فری دي. ټیسټ فری دي، علاج فری دي، دوايانې فری دي. خو مونږ خلک په ځان پردې واچو او چې چاته ډایګنوز شي نو بیا هغه اسپتال ته هم نه ځي، د خپلوانو نه ځان پټوي. نو که خپلوان نه پټوي ټیک ده، خو اسپتال ته او ډاکټر نه پټول نه دي پکار. دا ډیټا چې دا د خیبر پښتونخوا د مختلف ډسټریکټو راغلی ده چې په هر ډسټریکټ کې څومره مریضان اوسه پورې راغلي. دې کې به ډېر زیات مریضان داسي چې به د یرې نه یا د شرم د لاسه اسپتال ته نه ځي، ټیسټ به نه کوي، خو دا دې ځان سره زیاتې کوي. که دې ټیسټ وکړي او پتې ولګي او په وخت علاج شروع شي نو دې د دې مرض نه بچ کیدی شي، ټیک کیدی شي. زه درته وایم چې په کومه علاقه کې څومره مریضان ډایګنوز شوي دي. په ابټاباد کې 121 مریضان راغلي دي، په بنو کې 874 دي. او دا وجه دا ده چې هغې ډېر خلک بهر دي، بهر چېرته ګډوډ خلکو سره ملاو شي او چې بیا راشي نو خپل هم ورته لګېدي نو خپل خاندان ته هم وکړي، ځکه چې ټیسټ یې نه کړي چې ما ته ایډز دی کو نه دی. په بټګرام کې 41 دي، په بونیر کې 103 دي، په چارسده کې 307 کسان دي، په چترال کې 22 دي، ډی ای خان کې 164 دي، په دیر لوور کې 255 دي، په دیر اپر کې 124 دي، په کوهاټ کې 214 کسان دي، هنګو کې 113 کسان دي، هری پور کې 37 دي، کرک کې 125 دي، کوهستان کې 8 کسان دي، لکی مروت کې 285 دي، ملکنډ کې 110 کسان دي، مانسیره کې 132 کسان دي، مردان کې 314 کسان دي، په نوشیره کې 227 کسان دي، پیښور کې 1274 کسان دي، په صوابع کې 241 دي، په سوات کې 300 کسان دي، په شانګله کې 63 دي او په ټانک کې 88 کسان دي. نو دا داسې کسان دي چې کم اسپتال ته راغلي، سه اپریشن لاسې علاج دا ولته یې ولا ټیسټونه کړي او پای کې راغلي.
خو تاسو ټول خلک چې نو هر شپږ میاشتې پس اسپیټال ته ځئ او دا بیسیکس ټیسټونه کوي د هیپاټایټس A کوي د هیپاټایټس B کوي کمپلیټ بلډ کاونټ یو عام د بلډ ټیسټ یې نه اندازو شي چې کوستا په بدن کې څه تبدیلی راځي څه چینجز راځي څه بیماری راځي د بلډ نه پته ولګي او د ایډز ټیسټ کوي او په هسپتال کې چې دا ورشه ټول په 300 روپے کیږي ډیر بهترین لیبز دی په هسپتالونو کې بهترین ماشینونه دي زه په خپل ټیسټونه د خپل فیملی د خپل ځان په سرکاري هسپتال کې کوم کمپلیکس ته لاړ شم خیبر هسپتال ته لاړ شم په هغې کې وکم بهترین لیبس کې زما دوستان یا هغوی راته ووایي چې دا ماشینري بهر پرایویټ تصور هم نشي کولی ځکه سرکاري شی چې الي ماشین ډېر ایکسپنسیو الي د ښه کم نه الي نو خرچه پې نه راځي خو خپل صحت دپاره ضروري ده چې هر شپږ میاشتې پس دا بیسیک شپږ اته ټیسټه دي لازمن کوئ چې تاسو د مشکلاتو نه بچ شي امید لرم چې د ایډز دا ډیټا به ستاسو خوښه شوي او د ایډز د مسلې نه به پوهه شوي نو که مو ویډیو خوښه شوه ډیره شیر کړئ چې هر سړي ته ورسي چې هغې ځان د دې بیمارو نه بچ کړي خپله فیملي بچ کړي کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته